هېڅ مې هم نشته، دا که واړه ماشومان دي یو ځای وم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. عمران بونیری یم او دا وخت په د غره په سر باندې کدالو کلي دی، مینه کدال چې یادېږي، نو په هغې کې یم او د ما سره چې کوم مریض ښکاري نو دا 15 کلن دلراج دی. دلراج د خپل مور پلار نه دغسې یتیم پاتې شوی و او اوس دلراج چې کله د 14 کالو شو نو دلراج په کراچۍ کې ځان له محنت مزدوري کوله، هلته کې به یې ګاډۍ ماډۍ چلوله. نو هغه وی چې ګاډۍ ونه غره بیا بندیې واله دغه کړه، تجاوزاتو کې راغله، نو هغه ختمه شوه. د هغې نه پسې بیا رشکه چلوله، خپله مزدوري ځان له کوله، خپلو بچو د رزق بندوبست کو په کراچۍ کې. خو بدقسمتي دا راغله چې په دلراج باندې د کینسر غوندې موذي مرض حمله وکړه او دلراج د هغې لپاره اپریشن او دغه خو وکړو، د خپل وس مناسب او د خپل استطاعت مناسب دغه د کینسر سره جنګ وکړو. تقریبا د 1 کال هغه علاجونه وکړو. د دلراج خپل کور اوس نشته دی، د کدالو په دې اډه کې کچه غوندې کور و، خو د دلراج د خصمانې د خیال ساتلو څوک نو. دغه 3 واړه ماشومان دي، د 15 کالو د 6 کالو داسې ماشومان دي او یوې ټبر و، نو نور نارینه و که څوک نو. دلراج بالکل په کټ کې پروت دی، خوځېدی نشي، په لاسو کې اخواکي، په لاسو کې دخواکي. دلراج د پېښور نه علاج کو، نو هغه سلسله یې هم اوس چې کوم ونه هغه ختمه شوه او اوس دی وی چې موږ به د سوات نه علاج شروع کړی دی. خو چې بله ورځ ډاکټر له لاړو نو هغه راته دا ویلي دي چې د پیر د ورځې نه به علاج شروع کوو. خو دلراج سره مسله دا ده چې دلراج سره دومره هم پیسې نشته دی چې دی د کدالو نه سپیشل ګاډي وکړي او سوات ته لاړ شي، ځکه چې کدال د غره په سر باندې دي. عام ګاډي ورته هم ډېر په مشکله باندې راخیږي، د سورلو ګاډي خو د بیهي نه راځي، خو راځي نو هم په هغې کې به لکه د ګړو بیزو په شان بیا خلک ناسي، سوداګانو هم ډکي، نو دې پکې نشي تللی. نو د سپیشل ګاډي وس خو هم دی نه لري او د علاج وس هم نه لري. دلراج چې موږ سره کله خبرې کولې نو سترګو کې غټې اوښکې راغلې چې لکه بیا هم پلار دی، نو هغه وي چې لکه زما د علاج وس بیخي نشته دی. دلراج نه 3 یتیمانان واړه پاتې کېږي، لکه واړه عمرونه دي هغه ته پاتې کېږي، د علاج وس یې نشته دی. ستاسو ټولو ته اپیل دی چې د دلراج سره کم از کم امداد وکړئ چې دلراج الله پاک ښه کړي او الله پاک وله صحت ورکړي، د خپلو وړو دپاره او د خپلو ماشومانانو دپاره الله پاک ښه کړي. نو تاسو ټولو ته زموږ دغه یو اپیل دی چې دلراج سره خپل لاس امداد او مدد وکړئ. زموږ حکومتي ادارو ته هم خواست دی، حکومت ته هم خواست دی، د محکمې صحت ته هم خواست دی چې هغې راشي او د کم از کم دوره لاس امداد د سره وکړي چې دی چې ته اسپتال کې داخل شي او الله پاک وله د خپلو وړو دپاره صحت ورکړي او دی بیا خپله مزدوري کوي او خپل واړه هغسې ساتي او د هغې دپاره د روزۍ او د روټۍ بندوبست وکړي. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. زما نوم دلراج دی، د کدالو یم، بونیر کدالو. او زه بیمار شوی یم، زما 1 میاشت شوه، دا 1 کال شو او په دې کینسر مرض کې اخته شوی وم. ځان له مې لاسو خو مزدوري کوله او د هغې نه ووتم او څه درک مې نه لګي او بس د علاج مې کار خراب دی. او علاج د کم ځای نه کوې ته؟ پېښور نه مې کو اوسه پورې پرایویټ، خو هغه زمونږ دغه کې نه و، نو چې څه قرضونه و دغه نو هغه مې وکړه او نور مې وس نه رسي. په دې کټ کې پروت یم، د الله په سره پروت یم. اوس علاج دپاره څه کوې چې قرضونه د باندې مختلي دي او څه کور څه پټې دا دې شتې خرڅ کړي دي؟ هېڅ مې هم نشته، هېڅ مې هم نشته، دا که واړه ماشومان دي یو ځای وم. ها او علاج د دې څوک بیرابي؟ تره مې دی جي. ها او اوس پاتې کېږم د هغې سره؟ او جي. او خپل کور دی؟ نه جي، سره یم. خپل کور دی نشته اوس؟ نه جي. ها او دغه 3 واړه دي، نور وروڼه دې شته؟ نه جي، وروڼه مې هم نشته، پلار مې هم نشته. ها
او د علاج دپاره دې څومره قرضونه کړي دي؟ تقریبا د 1.5 لک روپو د پاسه وي. ښه، ها جي. نو د هغې د ورکولو خو هم اوس درک خطا دی. بیخي جي ښه بس د الله په ښه. او څه مطالبه کوي خلکو ته، مهیر حضراتو ته، حکومت ته؟ بس جي دا مطالبه ده چې د وسه څه کېږي نو که خدای پاک زما د علاج پرې وکړو نو زما د ماشومان به دغسې نه پاتې کېږي جي انشاءالله. او عمر ستا څومره دی؟ 35 سال دي. 35 ساله. او د 35 سال په عمر کې لکه مطلب ستا صحت دې کینسر مرض دې حد ته راورسو او جي چې لکه ته د 35 نه ښکارې او ډېر مشر ښکارې. نه جي. صحیح ده. او اوس په علاج د کوم ځای نه کوې ته؟ جی د صفات سید نور هسپتال ته پرون تللي وه بله ورځ نو هغې ویل چې پیر پر باندې راشه موږ به علاج سټارټ وکړو. نو ګورو که چېرته خدای پاک سمې دغه کړو نو ځو به انشاءالله. او ته د کدالو نه زه په خپله لکه نه لاس لکوی شي نه خپړه کوی شي بل به په وړي نه په سورلو په ګاډي کې هم د کدالو نشي تللی ځکه چې کدالو نه به ملا سر ته ځي او د ملا سر نه بیا سوات ته چې ځې نو سپیشل ګاډی کوی وله؟ جی او دغسې نظیب خان دی کدال اوسېدونکی یم او ستاسو ټول نه کړم بیا ستاسو شکریه ادا کوم چې میډیا تاسو کته نه لاله زموږ د غره سر سره خدای دې تپوس وکړو د هر چا په دغه چې راغلي خو را تپوس وکړو. دا زموږ د علاج دی زموږ د کلي اوسېدونکی دی او کال په تقریبا د څو کاله مخکې ترې نه پلار مړ شو یتیمانان پاتې شو هغې نو بیا مزدوري په ځان لاس پوه کوله بیا واده وکړو 2 واړو خدای ورکړو. دا کال تقریبا وشو چې په دې هغه کې اخته دی او هر څه چې څرو هغه خرڅ کړو د مخې خرڅ کړو. اوس هغه ځای چې خپل کور هم نشته د ثاني ځای هم نشته واړې راغلې خور کره پاتې کېږي هغې ورته ډوډۍ موډۍ ورکوي ساګانه ورکوي خپل کور ورته په اډه کې ورانګړ پروت دی او د خرڅ نور څه هم نجار څه هغه خرڅ کړو په دې باندې ورکړه که نه مور یې نشته پلار یې نشته یتیم دی. نو باچا دې ستاسو کلیوال دی تاسو یې جو د وړوکوالي نه پیژنئ ټول خاندان وله پیژنئ دا کینسر مرض په دې دی وي چې ما هر څه چې سوونه لکه هغه مونږ خرڅ کړلي اوس را باندې قرضونه دي نو دې مستحق دغه چې خلک ورسره امداد وکړي حکومت ورسره وکړي؟ مستحق خو دومره د حد نه سیوا چې په خپل یتیم 3 واړی پاتې شي د ده نه سیوا مستحق ما ته بل څه ښکار نه په دې باندې کوي. زمونږ د مخې سیوا خرڅ کړه اوس خو دا خور ته پروت دی او د هغې هم څوک نشته په مزدورۍ کې خاوند ناست دی خپل خور ته کاټ کې پروت دی که نه نور رشته داران هم داسې نشي وس وکړي امداد ورسره که څوک داسې وس خاوندان یې سره امداد وکړي ډېر خبره